الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على قائدنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. معین صاحب محترم، معاون صاحبان، آمیر صاحبان نواحی و همه پرسنل کاری، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشریف آوری یکایک شما را به برنامه افتتاحیه پروگرامی کار در مقابل گندم خوش آمدید و خیر مقدم عرض می کنیم. برنامه امروزی را با تلاوت آیات چندی از کلام الله مجید با صدای شیرین قاری صاحب محب الله، معاون مالی و اداری ریاست تنظیف آغازگر می شویم. محترم مولوی صاحب محب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. با تشکر از جناب مولوی صاحب. حال از جناب مولوی صاحب محترم حمدالله نعمانی معین محترم شاروالی خواهشمند هستیم که به جایگاه تشریف بیارن و سخنان افتتاحیه‌شان را ایراد کنند. محترم معین صاحب شاروالی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. ډیرو قدرمنو ملمنو او زموږ د دغه پروژې ټولو کارمندانو
ښځینه او نارینه کارمندانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر خوشحاله یم چې زموږ یو پروژه چې زموږ تقریبا د نورو کارو پیلامه بلل کېږي او تقریبا 15 ورځې وړاندې د ملي انکشاف د ریاست په معاونت او مرسته باندې موږ د دې افتتاح په خوشحال خان لیسه کې کړې وه او بیا د هغې لپاره موږ هغه تفصیلي عملي پلان جوړ کړو او نن زموږ تاسې د کار د پیل ورځ ده. نو دا په خپله په دغو سختو سیاسي شرایطو کې چې افغانستان له یو ډېرې سختې مرحلې چې تېرېږي تقریبا له 20 کلن اشغال نه وروسته چې کومه کامیابي موږ ته الله تعالی را نصیب کړه او بیا له هغه نه وروسته هم دښمن چې څه یې زړه غوښتو هغه کار کوي. خو دلته چې موږ څونه ګورو زموږ ولس کارګر ولس ته که زموږ ولس ته د کار زمینه برابره شي نو موږ په کم وخت کې کولی شو چې موږ په خپلو مټو متکي وګرځو. اوس هم تبلیغات په میډیا خصوصا نړیواله میډیا باندې داسې خپرېږي چې هیڅ نه حکومت شته نه کار شته نه ژوند شته د غربت کچه لوړېږي او رقم تبلیغات کېږي. خو که موږ خپل روحیه برحاله وساتو او موږ په دې ایمان ولرو چې هر انسان په خپلو مټو باندې دونه څه ګټلی شي چې هغه خپل روزمره ژوند پې تېر کړي او نور ژوند ته ترقي پې باندې ورکړي نو هیڅ ملک هم پردو خلکو نه ده آباد کړی. که په پردو پیسو یا په پردو مرستو کوم ملک آبادېدی نو افغانستان به په دې 20 کاله کې آباد شوی و. خو که هر څنګه شي پردي خلک لکه وایي پردی کټ تر نیمو شپو ده. اصلي سیر و حرکت همغه ده چې هغه یې ولس او خلک په خپله شروع کړي. زه په خپله د دې ښار د یو شهردار یا د یو ښاروال چې اوس مخکې زه ښاروالي سمت کې مې کار کول او اوس زه د ښاروالي مهمیت کې کار کوم د ما ارجحیت او د ما د کار هغه لویترینه موخه دا ده چې زه په څه ډول وکولی شم چې له ما سره په ښار کې اوسېدونکي خلک زه هغوی ته هم د امنیت له لحاظه د کار زمینه برابره کړم او هم خود کاري پروژې زه په خپل پلان کې ونیسم چې هغوی پکې مصروف پاتې شي تر څو یې مغز ارام وي تر څو یې د خپل لاس ګټلی شی هغوی ته په لاس ورشي او هغه وخوري. له دغې جملې چې له دغه څونه چې موږ په نظر کې درلودو انشاءالله په راتلونکي کال کې خو د موږ ډېرو پروژو ته اراده ده چې هغه موږ راوباسو میدان ته کارونه مثلا لکه څنګه چې پخوا کېدو یا د افغانستان په نورو حکومتونو کې لکه د داود خان د جمهوریت په وخت کې یا د ظاهر شاه د حکومت په وخت کې په هماغه شکل باندې دا وطن غریب دی وي خو متکي دی په خپلو مټو. غربت به د انسان په هغه خپله هڅه او په خپله کوشش وهان باندې هغه ختمېدلی شي. خو که یو مخ له یوې مخې مثلا موږ ټول وخت خارجي مرستو ته موږ سترګې په لاره ووسو نو هغه به صرف موږ ته دومره شی په کومک کې راکړي چې زه یې بېګام مړی کړم. وده او انکشاف بیا نوس کولی سیالي له چا سره نوس کولی هغه خپل استقلال نوس ساتلی نو اراده به د ټولو دغه همدغه یي چې مثلا لیک شی دی په خپل وطن کې دی په ارامو اعصابو دی چې هغه موږ کار وکړو د خپل کار په نتیجه کې موږ لاسته راوړو. په راتلونکي کال کې په خپله ښاروالي او د دولت د اسلامي امارت ټول هغه کاري سکتورونه اراده لري چې هغه پروژې په نورمال شکل هم شروع شي او د نورو ځینو پروژو د شروع کېدا تابعه هم لري. دغه کار چې اوس موږ تاسې دغه پروګرام یا برنامه یا پروژه چې د غنمو په مقابل کې کار کول دي یعنی د موږ هرڅ په دې کې اوسي چې خلک له بیکارۍ راووځي. نو موږ په دغه برنامه کې تقریبا موږ دلته د څو کسانو د کار لپاره زمینه برابره کړې ده او هغه د موږ پروژې دي چې د جویچو او د کانالونو صفا کول او پاکول دي. دا تقریبا په 20 کاله کې دغه لوی کانالونه نه دي پاک شوي. په اکثر وخت کې چې باراني موسم راځي او واورې لویږي
د ټولو کوڅو د سړکو حالت ورسره بدلیږي. د هغو لویترینه وجه دا ده چې هغه اساسي کانالونه چې کومو ته د کابل باراني اوبه تویېږي هغه یا بند دي یا ډک سوي دي. نو دغه پروژه موږ کوشش وکړو چې مخکې د ژمي له راتګ نه موږ دا شروع کړو او کار پرې وکړو. خو دلته که د تاسې پام وي یو د موږ هغه کاري ټیمونه دي چې کار کوي، یو د هغوی هغه منجمنټ مدیریت ده او یو عموما چې لوی کار کولی شي هغه له موږ سره د ښار د خلکو مرسته ده. یعنی ښاریان څنګه وکولی شي چې هغه له موږ سره په دې میشن کې شریک شي، ځکه اذیت یا هغه تکلیف چې کوم رسي هغه د ښار خلکو ته رسیږي. خو که د ښار خلک له موږ سره په دې کې هماهنګ نه شي، له موږ سره مرسته ونه کړي، موږ بیا هم کار نشو کولی. اوس مثلا یو کوڅه د ناپاکیږي، اول د دغه کوڅه کې چې کوم خلک اوسیږي کوڅه د هغو یعنی کور د هغو ده. که یو سړی دا کوشش کوي چې زه د خپل کور پاک وساتم، د ما مېهمانخانه دې پاکه وي، د ما کوټې دې پاکې وي، هر څه دې صفا وي، نو هغه به حتما هغه د کور په افرادو باندې غږ کوي چې باید دا شی پاک وساتل شي. که مثلا د موږ کوڅه ناپاکېږي معنا یې دا ده چې د موږ کور ناپاک ده. که په موږ کې خپله د پاکي او د دغه شعور راژوندی شي، نو هر څوک به وکوي چې مثلا کور پاکوي، کوڅه هم خپل د کور انګړ وبولي، د خپل سرای وبولي، هغه پاکه کړي. په هغوی کې به ځینې داسې شیان وي چې هغه به د ده تر وس لوړېږي، یعنې وسایلو ته به ضرورت پیدا کوي. په دې کې ښاروالي بیا همزمان ورسره مرسته کولی شي. د موږ د ټلیفون شمیرې دي، د موږ مثلا د رابطې نمبرې دي، هغه ټولو خلکو ته معلومې دي. هغه کولی شي چې اوس هم ځینې خلک موږ ته تلیفونونه کوي چې فلاني ځای کې جویچه بنده ده او اوبه په سړک باندې راځي. موږ انضمام انشاءالله هغوی ته رسیدګي کولی شو، خو د خبرتیا او د تعلق نیونې دغه دا وظیفه د خلکو ته، او هغوی باید دا احساس کړي چې کوڅه او سړک او ښار دا د ما کور ده. که زه یې خپله نه یې ورته فارغ، ښاروالي ته خبر ورکولی شي چې هغه راشي او هغه د دوی دغه خدمت ترسره کړي. په عین شکل د امنیت په موضوع کې داسې مثلا خلک وغواړي چې موږ ته خبر راکړي په کوم وخت کې صحت موضوعګانې پیښیږي، یا مثلا داسې عاجل واقعیات موږ ته باید خبر راکړي، موږ د هغوی مرسته کوو. او تر ډېره حده پورې موږ اکثره وخت د موږ دغه ملګري خدمات نمره په تلویزیون باندې نشر شوې وله، په هغه اولو وختونو کې چې موږ راغلي وو د لوی جرګې په تالار کې موږ غونډه وکړه، نو له هغه نه راوروسته د خلکو سره د موږ نمره شته، هر ځای چې عاجله واقعه کېږي موږ ته خبر راکوي. عینا له موږ سره په ساختماني تخلفاتو کې خلکو ډېره مرسته کړې ده. له موږ سره دغه د ګلونو د وچېدا او مثلا د ونو د تږي کېدا او د ښاروالي پرسونل دونه نه وي، او یا به حتما څه غفلت ځینې کېږي، خو خلک انشاءالله متوجه دي په دغسې مواردو کې موږ ته هغه باید خبر راکړي. نو موږ د دغې پروژې هم دغه د کار برخې دوه برخې موږ نیولې دي. یو برخه په دې کې ټوټل خلک چې موږ دې ته نیولي دي 3921 کسان دي چې دا په دغه پروژه کې په کار باندې لویږي. د دغو یوه برخه یې چې نارینه دي هغه 2118 کسان دي چې هغه به د جویچو او د دې لویو کانالو پاکولو کې هغه په کار باندې بوختېږي، او همزمان به د موږ چې کومه دستګاوې دي مثلا لوډر دي، د موږ ډم ټرک موټران دي، دا به ورسره یي چې هغه پاکي او په کم وخت کې دا کار خلاص کړي. بل بخش لکه ما چې اشاره ورته وکړه، مهم بخش موږ دا اوس چې دلته موږ ښځو ته د کار زمینه برابره کړو، او ښځې به له موږ سره په دې برخه کې څه کار کوي. هغه به د ما دغه مجمله خبره چې ما وکړه چې مثلا د ښار د خلکو مرسته ده، دا مرسته هغوی له موږ سره په څه ډول کولی شي. ما په مجموع شکل وویل، خو ښځې د موږ د کورونو برخه ده. یو ښځه کولی شي هغه کور ته ازادانه هلته ننوځي، هلته هغه د کور ښځې او مېرمنې هغه په دې باندې پوه کړی شي چې مثلا تاسې د خپل کور کوم کثافت یا کومه کچره چې دغه څه ډول تاسې تنظیم کوئ، څه ډول تاسې ترتیب کوئ، وچه کچره دغه چې جلا شي، او مثلا هغه څیزونه لکه وسیرې یا لرګی یا بل شی هغه په څه ترتیب باندې کېښودل شي، او هغه څه چې بیرته استعمالیږي. موږ یو بله پروژه په راروان وخت کې په کار باندې اچولې ده چې هغه بیرته دغه د کورونو کثافاتو دا څه شي راټولیږي، له دې چې موږ خپله یو شرکت سره موږ خبره کړې ده چې دا بیرته په کود باندې بدل شي. نو هغه چې تر څو وخته پورې د زبالو تفکیک په صحیح معنا باندې ونه شي دا کار ممکن نه ده. او
هغه دومره غټه پروژه ده چې امکان شته د موږ د دغه له لحاظه د عاید له لحاظه د موږ د تنظیف د ریاست ټول مصارف هغوی په غاړه واخلي او هغوی ته معاشات پې باندې مقرر شي. نو په دغه کې موږ کوشش دا وکړو چې د ښځو برخه موږ په دې کې زیاته کړو، ځکه ښځې کولی شي هغه د خلکو کورونو ته ورشي، هغه مېرمنو سره ورې نږدې کښېني، د هغوی اولادونو ته او هغه توصیې ورته وکړي چې کومې موږ په برنامه کې نیولي دي چې هغه په عموم صورت خو همدغه خبره ده چې د زبالو تفکیک ده چې مثلا زباله په څه قسم باندې جلا شي. بیا د دې لپاره موږ دغه هم څه پروګرامونه لرو چې په وخت کې موږ ځینې سیمینارونه ورکشاپونه ورکو چې زباله په څه قسم باندې تقسیم شي. نو دغه کار د ښځو تقریبا 1803 نفره د ښځینه کارمندانو سره له موږ سره د عامه پوهاوي او مثلا د ښار صفا ساتل او د ښار ښکلا ساتل، د ښار زیبایي ساتلو په برخه کې عامو خلکو او کورونو ته هغه یو دغه ورکړي، لکه یو درس ورکړي او ورسره کښېني او ورسره وغږېږي. نو زموږ د دغې پروژې خلاصه دغه وه او لوی امید هم دا ده چې په عین حال کې ښاریانو سره یو قسم تشویش موجود ده، هغه دا ده چې دنیا ټول تبلیغات کېږي، خلک زموږ د ولس نه روحیات یو مخ وړي دي، په تلویزیونونو باندې راځي چې هر څه ختم شوي دي او لوږه ده او زوی را روان ده او دا ده. او موږ تاسو خپل ښار نه ښه خبر یو، زه د خپل ښار له اولې ورځې تر دغه ورځې پورې ما جاج اخیستی ده. زموږ د ښار اکثره کارونه اوس بیرته هغه نرمال حالت ته اوښتي دي. سیده په څه شیونه نرخونه به قیمته شوي هغه هم بیرته د کنټرول حالت ته راغلي دي. یوازې د تیلو د ګیس نرخ چې هغه نسبتا کم شوی ده او زموږ اوس تر کار لاندې ده چې هغه هم موږ حل کړو. یو خو په عمومي مارکیټ کې تیل څه قیمته شوي دي، مایع او ګاز دا هغه خو حل کېږي نه، ځکه افغانستان د تیلو تولیدونکی هیواد نه ده. خو په نورو شیانو کې موږ چې کومې هڅې وکړې هغه نرخونه اوس تقریبا بیرته هغه خپل حال ته را روان دي. خو امید هم ده که کارونه په عمومي ډول شروع شي د ښار وضعیت او خصوصا د ټول افغانستان وضعیت بیرته هغه نرمال حالت ته اوړېدلی شي. خو خلکو ته دا فکر ورکول چې د هغو روح روان په صحیح سالم دغه وساتل شي، هغه د موږ دغه مېرمنې چې موږ ته ولاړې دي او دا کولی شي په دې برخه کې به بیا موږ په آینده کې موږ ته دی ته دغه د عامه اګاهي دپاره موږ څه پروګرامونه کوچني سیمینارونه هم ورته جوړولی شو. نو نور زه خپلې خبرې را خلاصه کوم. الله تعالی دې موږ ته تاسو ته دغه توفیق راکړي چې په اول ځل کې موږ خپل هم ښاریان په رواني لحاظ باندې موږ وساتو او هغوی ته دا شعور ورکړو چې دا وطن د موږ ده، امنیت اوس راغلی ده. دا تقریبا د افغانستان په دې 40 کلن تاریخ کې به دغه 3 میاشتې چې که ووایي په ټول افغانستان کې جنګ نشته، یعنی دا 40 کاله داسې تېر شوي دي چې یو ساحه د افغانستان نه په یو ساحه کې به جنګ وو، یو ځای به قتلونه وو، یو ځای به مړي وو، صحیح ده. په نورو ساحو کې به مثلا کراري وه، لکه مثلا دلته کابل کې به کراري وو، خو په اطراف کې به بیا بمبارونه ولو، دلته په اطراف کې به بمبارونه وو، دلته کابل کې به یا مثلا په اطراف کې به ارامي وه، دلته په کابل کې به جنګونه وو. خو دغه 4 میاشتې موږ په داسې دغه تېرې کړي دي چې موږ په ټول افغانستان کې لله الحمد جنګ نه لرو. په دغه لحاظ باندې چې موږ خلک اوس دې ته باید امادګي ونیسي چې نور باید کار وکړي. امنیت هدف نه ده، امنیت یو وسیله ده. له دغه وسیلې چې موږ باید کار واخلو هغه خپل هدف ته ځان ورسوو او دا تصور له ذهن نه وباسو چې نور خلک به راځي بیا به دا زموږ ملک راته اوبادوي. ما داسې په یاد دی بل مجلس کې ما دغه کیسه وکړه، د امریکا یو مجله ما کتله، تیاري جوړولې خو خلک په باسکلو را روان وو، قطار باسکلونو په یو عکس کې دغه سوي. ما له چا پوښتنه وکړه ما دا څه چل ده؟ وایي دا د تیارو فابریکه ده خو خلک په باسکلو ورته راځي. امریکا هم دغسې انسانان دي، 2 سترګې او 2 غوږونه و دغه امکانات چې د خدای تعالی د صحت امکانات څه ماته راکړي دي، د امریکا خلکو ته هم دغه خدای ورکړي دي، خو هغه دومره په لوړه پیمانه شو چې هغه اوس د ما سترګې هم د ده لاس ته ورختلي دي. ولې زه په خپلو مټو باندې متکي نه شم؟ د اسلامي امارت یا مثلا د کابل د ښاروالي به لویترین اعظمترین کوشش دا وي چې زمینې برابرې کړي او له خلکو نه مو دا امید دا ده چې په ماغزه ارام ونیسي او د ملک کور وبولي او ورته متوجه شي د موږ د ارګانونو شاته په حمایه کې ودرېږي. که خلک حمایه وکړي انشاءالله تعالی دا کار په کم وخت کې مخ ځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. با تشکر و سپاس از جناب مهندس محترم. طوری که مهندس محترم وضاحت دادن پرسنل کاری که در این برنامه از 3921 نفر است که از او جمع 2118 نفر مرد و 1803 نفر خانم می باشند.
سپاسگزار و تشکر از جناب معین صاحب. حالا مهندس محترم محب الله خاموش معاون اداری و مالی ریاست تنظیف از جناب مهندس می‌خوایم که سخنانی که دارن ایراد کنند بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. به هر څه نه مخکې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم او تلفات او نه هېرېدونکې تحفه وړاندې کوم چې عبارت ده السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ثانیاً خوشحاله یم چې په داسې یو مجلس کې شرکت کوو. د هغې افتتاحیه پروګرام مخکې وړو چې د هېوادوالو لپاره د کار زمینه مساعدېږي. اولتر له هر شال جناب معین صاحب څخه نړۍ مننه کوو چې سره له ډېرو فرصتونو سره له ډېرو مشکلاتو سره له ډېرو هغې دلته زموږ په افتتاحیه غونډه کې شرکت وکړو. دلته راغی، زحمت یې راوویستو. د ټولو رسنیو نه مننه کوم چې تر دې پورې ځانونه په تکلیف کړو راغلله. د خویندو ورونو څخه مننه کوو چې دلته ځانونه په تکلیف کړو تر دې چې راغله موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو. انشاءالله دا افتتاحات داسې وګڼئ چې انشاءالله په راتلونکي کې به ډېر موږ داسې نورې پروژې سره د ښاروالي په چوکاټ کې افتتاح کړو. خو دا هغه وخت امکان لري ورونو چې ستاسو همکاري موږ سره 100% واوسېږي. الحمدلله چې امارت اسلامي افغانستان په ډېر کم وخت کې په ظرف 3 میاشتو کې داسې یو پروژې په کار واچولې چې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه مساعده کړله. انشاءالله که چیرې دغه پروژه زموږ او تاسو په صادقانه ډول مخکې ویسایه، موږ سره همکار واوسېږه. انشاءالله په آینده کې به ډېر زر موږ نورې پروژې پیل کړو چې ګرانو هېوادوالو ته به دغه د ویرې او ډار او ترس او د وحشت دا فضا به مکمل له منځه لاړه سي. الحمدلله موږ تاسو داسې رب لرو چې په ډېرو سختیو کې موږ تاسو ته روزي راکړې. دغه مشکلات له دې مخکې په اداره کې له دې نه زیات مشکلات. یو بوجۍ موږ په 3800 روپۍ اخیسته، اوس هغې اندازې ته زموږ قیمتونه نه دي رسېدلي. انشاءالله امارت اسلامي دې ته ژمن ده چې په ډېر کم وخت کې به نرخونه هم کنټرول کړي. دغسې پروژې به په کار باندې واچي چې انشاءالله تعالی د خلکو د اقتصادي وضع د هموطنانو لپاره د کار زمینه مساعده کړي. نو فقط صرف دغه یو څو خبرې مې تاسو ته عرض کړې. خوشحاله شوم لیدلو مې. الله تعالی مو هر کله راوله خوشحاله اوسئ، تکلیفونه مو ډېر زیات وبښیه. وروسته به موږ د رسنیو ورونو سره یو ځای هغه ته ځو، د چوک کې به موږ تاسو خپله برنامه هلته عملي پټۍ به پرې کوو، هلته به ځو. نو په دې خاطر باندې ټول ورونه هغه ګډوډي مه جوړوئ، صرف د رسنۍ ورونه د موږ سره هلته لاړ شي او څو نفره مشخص به هلته لاړ شي. سمه ده؟ مننه، خوشحاله اوسئ.